یو مهمه مسئله حرامو په باره کې ده. حرام اوس دوه قسم ته دي. ځنه حرام داسې دي اشکار دي، څرګند دي، واضح دي، ټنډې باندې شته څه د حرام دي، خلکو هغسې توجه ډېر وي، پام ډېر وي. ځنه حرام داسې دي څه هغه واضح نه دي، څرګند نه دي، هغه باندې یو لباس چومو، انجام یې کوو یو که دا حلال کار ده کوو، خو هغه حرام دي. زه دوه طرف ته مختصر اشاره ته کوم. واضح حرام انده دي چې مثلا سود ده انسانی کوي حرام ده، غلا کوي حرام ده، غصب کوي حرام ده، رشوت کوي حرام ده، یتیم مال خوري حرام ده. دا ټول ته واضح دي، معلوم دي. ځنه حرام داسې دي چې هغه یو لباس کې مو کوو، پاس او یو لباس وچو د حلالو، و ټولو ته واضح نه وي چې دا حرام دي که حلال دي، خو وي د حرام. مثلا یو کس شای خرڅوي کم فروشي کوي، یعنی مطلب کم مقدار سویر کوي، حرام ده. یا معامله کوي چې اوسه دوکه ورکي کوي، ملاوات ورکی کوي، اوریجنل مال په ځای 2 نمبر مال ور کوي، حرامه معامله ده. یا اندیشان سره کوم کسونه شای خلی فراډ وسه کوي، فراډ وسه معاملې کی کوي، دوکه وسه معاملې کی کوي، یا ډیر زیات قیمت باندې نن سبا بازارو کې مارکیټو کې دا شای ډیر رایج ده، جایز قیمت نه ده، ډیر زیات قیمت باندې څنګه شرعن کې د شي معامله حرام شي. دا شی معاملې مو ډیر کو ځنه وخت کې قسمونه ور باندې خورا درویخ کوا، فراډ ورکی کوا، دا شی معاملې هم ایمو معاشره کې کیږي، عهد شکنې ورکی کو، ډېرې داسې معاملې دي چې هغه بیا حرامو طرف ته ځي. پروردګار عالم د مو څرګندو غیر څرګندو حرامونه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.